أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صدق الله العظيم. مخکې آیتونو کې الله تعالی د یهودو یو ناکاره خصلت هغه بیان کو او هغه داو چې دای به د حق او د باطل یو بل سره خلط ملط کولو. حق او باطل هغه به داسې ګډ وډ کو چې خلکو له به د اسلام په باره کې شکوک او شبهات هغه پیدا کول. نو الله تعالی او فرمایل چې ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. او بیا ورپسې امر مصلح الله تعالی بیان کو چې واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین. تاسو بدنی عبادتم کوئ، مز بدنی عبادت ته، او مالی عبادتم کوئ، زکات دا مالی عبادت ته، او تاسو د جمع اهتمام کوئ، رکوع کوونکو سر رکوع کوئ یعنی د جمع اهتمام کوئ. او په یهودو باندې رد ده ځکه د یهودو په عبادت کې په مز کې رکوع نه وه. نو الله تعالی هغه ته ترغیب ورکوي د ایمان طرف ته چې تاسو اسلام کې داخل شئ او د صحابو په شان موضوعونه کوي څنګه چې هغه موضوعونه کوي. اوس په دې آیاتونو کې پړومبي آیات کې الله تعالی یو بل ناکاره خصلت د یهودو ذکر کوي او بیا ورپسې یو بل امر مصلح د اصلاح لپاره یو بل امر الله تعالی هغه بیانوي. د یهودو بل ناکاره خصلت هغه داو چې دغه یهودو کې به چې چا ایمان راړو په اسلام کې به داخل شو نو د دې چې کوم علماو نو هغه به ورته ترغیب ورکولو چې او دا اسلام حق دین دی، دا سچ دین دی، دا صحیح دی. بعضې پکې داسې وو او تاسو چې نن په دې باندې استقامت اختیار کړئ. نو الله تعالی دې ځای کې په دې باندې رد کوي چې اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. تاسو بل ته د ښه کار دعوت ورکوئ چې او د دین اسلام کې چې تاسو داخل نو دا ښه کار دی او خپل ځانونه هېر کړي دي، خپل ایمان نه راړئ. یعنی د حب جاه د حب مال په وجه باندې تاسو ته رکاوټ د ایمان دغه جوړ دی. یعنی بل ته تاسو د نیکای دعوت ورکوئ، د ښه کار دعوت ولا ورکوئ، ترغیب ولا ورکوئ او خپل ځانونه تاسو هېر کړي دي. نو دغه ناکاره خصلت الله تعالی د دې تذکره هغه ذکر کوي. او موږ تاسو ته پکې دا سبق ملاویږي چې یو انسان بل ته چې کوم د خو ترغیب خو ورکوي خو خپل ځان اکثر هغه نه هېر وي. لکه آسان مثال داسې واله که یو وړوکي سره چاته چا موبایل ولیده هلکه وګوره دې وړوکي سره موبایل دی او هغه ته وایي چې بچی دا ښه شی نه دی، دا ډېر داسې غلط مه استعمالو. او چې خپله ورسره وګوري نو یو غټ موبایل به ورسره وي او ناجایز طریقې سره به استعمالی. یا چاته بالفرض یو طرف ته هلکان رواني چاته ځئ هلکه دغه ځای کې مجلس دی، هلکه مجلس له مه ځئ، مجلس خو ښه شی نه دی، تاسو کوئ په مجلس. او چې ګوري نو هغه چې چا منع کړي نو هغه به د مجلس په فرنټ کې ناست دي. یعنی بل دغه نه منع کوي یا بل ته ښه کار حکم کوي یا بل د ناروا نه منع کوي خو خپل ځان یې هېر کړی دی. او دا تقریبا مونږ تاسو چې خپل ځان ته وګورو نو دقسې مونږ تاسو هم کوو. نو د دې د وجې نه به مونږ دعوت او تبلیغ کار نه پرېږدو، د ښو خبرو حکم هغه به نه پرېږدو، خلکو ته به د ښو خبرو ترغیب ورکو. خو الله تعالی په دې کې د انسان دا روح چې کوم نن د خپل عمل اصلاح ته راګرځوي چې د بل خو ته فکر کې، د خپل بچی فکر کې، د خپل کشر فکر کې، خو خپل ځان دې هېر کړی دی. ناول د خپل ځان فکر وکړه، ورپسې بیا د جهان فکر وکړه.
یعنی یهودو چې نن خپل ځان ایر کړو هغه به چې کمندنو د حکومت نه نظرانی او تنخواګانې تحفې واغستی او په تورات کې به تحریف کولو او چې چا به د هغې په خپلو کې ملګرو کې ایمان راړ نه ته چاو د ایمان ښه دا به بعضې پکې داسې وو نو خو اکثر چې کمندنو هغه شاه منصور بابا جوی چې دا د هودو ارامیان دي یعنی یهودو کې د سړي ځای نشته ځکه دی د نبی اسلام د قتل منصوبه تړلې ده او دی دا کوشش کړی ده چې نبی اسلام به په څه طریقه باندې چې کوم د مخ نه لر کېږي او د اسلام به په څه طریقه باندې ختمیږي چې زموږ د یهودیت د قیامت پورې دغسې غالب او باقي پاتې شي خو الله تعالی دا غوښتل چې اسلام ته غلبه ورکوله او دغه رنګې دا نور دینونه منسوخ کول نو د دې د وجې نه د یهودو را ټولې حربې هغه ناکامه شوې وې نو دغه ناکاره خصلت الله تعالی په دې آیات کې ذکر کوي نو فرمایي اتأمرون الناس آیا تاسو حکم کوئی خلقو ته بالبر په نیکۍ سره چې هغه اسلام ته داخلېدلو وتنسون انفسکم او هیروی تاسو خپل ځانونه پرېښودي دي هغه م هیر کړي دي او هیروی تاسو خپل ځانونه وانتم تعلمون او حال لا ده چې تاسو پوهیږئ وانتم تتلون الکتاب او حال لا ده چې تاسو لولئ کتاب لره تاسو کتاب لره لولئ او وفي الكتاب ان علیکم اصلاح انفسکم ایضا په کتاب الله کې تاسو دا لولئ په تورات کې دا لولئ چې د خپل نفس اصلاح دام ضروری ده نو د خپل نفس اصلاح نه کوئ او بل ته ترغیب چلوئ نن سبا دنیا دقسې روانه ده په بل باندې که مونږ ګوته ږدو مونږ به پې تنقید کوو چې دا بل دا کار کوي دا ده خو د خپل ځان ته هم چېته سوچ نه ده کړه چې ورېږه زه د خپل ګریوان کې لږ وګورم چې آیا زه څومره په اوبو کې یم یعنی خپل ځان د اصلاح فکر دا اول پکار دی او دغه رنګې چې کوم نه د بل فکر دا بیا رستو پکار دی پیغمبر علیه السلام ارشاد مبارک مفهوم دی چې د معراج په شپه باندې ما ولیدل چې څه کسانو چې د هغوی شونډې او د هغې ژبې د اور په کینچای باندې هغه کټ کېدی ما تپوس وکړ جبریل نه چې جبریل دا څه معامله ده ویا رسول الله دا به ستا په امت کې هغه خلق وي چې خلکو ته به د ښو خبرو حکم کوي او دغه رنګې چې کوم نو بیانونه به کوي ترغیب به ورکوي خپله پې عمل نه کوي یعنی بل ته خو د ښو خبرو حکم کوي خو خپله پې عمل نه کوي دا به هغه خلق وي او بل چې کوم نو وی جنتیان به وي د جهنمیانو الله تعالی به د جنتیانو ته د جهنمیان وښیي نو په هغې کې به دی داسې خلق وویني چې د هغه جهنمیانو په وجه باندې دغه خلق جنت ته تللی دي نو دی به دا ووایي چې یا الله تعالی مونږ خو د دې خلکو په ترغیب سره د دوی په تبلیغ سره د دوی په دعوت سره چې کوم د جنت ته رارسېدلي یو د هغې نه به تپوس چې دا څه معامله ده چې تاسو کومې ښې خبرې مونږ ته ښولې وې نو مونږ د هغې په وجه باندې خدای پاک جنت ته راوستو تاسو په جهنم کې نو هغوی ورته وایي چې آو مونږ چې کومې خبرې تاسو ته کولې نو تاسو پې عمل وکړه تاسو کامیاب شئ مونږ پې عمل ونه کړو مونږ جهنم ته راغلو نو د دې د وجې نه د خپل د ځان د اصلاح فکر دا اول دی او بیا د بل فکر دا وروستو دی نو مونږ خپل ځان دا هیر کړی دی او د بل فکر مو شروع کړی دی نو مونږ حضرت شیخ صاحب به فرمایل چې د انسان دا غلطي نه ده دا د انسان دا کمزوري دا ګناه دا غلطي د دې مثال داسې لکه د اولی دا منځ لکه څنګه چې سړی ته د اولی دا منځ نه ښکاري ده ته خپله غلطي هم نه ښکاري بل به ورته ښایي چې لکه دا کار ستا غلط دی نو د دې د وجې نه موږ ته خپله غلطي خپل ګناه هغه نه ښکاري او د بل د ګناه د غلطو پسې لګېدلي یو نو بس خپل هم بیړه چپه ده او د بل هم بیړه چپه ده نه اول د خپل ځان اصلاح پکار ده بیا د نورو اصلاح پکار ده نو دې کې الله تعالی موږ تاسو ته دا سبق راکوي چې تاسو خپل ځانون لکه د یهودو په شان مه ایروئ چې بل ته وایي چې لکه دا کار ښه نه دی لکه دا چرګان جنګول ښه نه دي دا مړزان جنګول ښه نه دي دا جواري ښه نه ده دا په کرکټو باندې چې کومې جواری کېږي په کیرم بورډ باندې په دغه باندې په لډو باندې چې کومې کېږي دا هلکان لګیا دي په کرکټ باندې به دا چکه ده او دا چوکه ده دا آوټ دی په دې باندې د دنیا پیسې خلکو پې پټي بایلل لکونه کروډونه یې پې بایلل او ځان یې پې تباه او برباد کړو نو ټول څوک په څه کې مبتلا دي څوک په څه کې یاره دا ښه نه دی دا ښه نه دی چې ګورې نو خپله په ټولو بیمارو کې مبتلا وي نو اول د خپل ځان فکر پکار دی بیا چې کوم د خپل اهل و عیال او د خپلو کشرانو هغه فکر پکار دی نو ځکه الله وایي
اتأمرون الناس آیتاسو امر کوئی خلقو تا بالبر پنیکای سرا وتنسون انفسکم او هیروی تاسو خپل ځانونه وانتم تتلون الكتاب او حال دا چې تاسو لولئ کتاب افلا تعقلون آیتاسو عقل نکار ناخلی عقل په لغت کې منع ته وایي عقل ته عقل ځکه وایي چې د عقل په ذریعه سره د انسان د ناروا څیزونه منع کیږي که دا عقل انسان کې نو لکه څنګه چې ساروی د خود بد تمیز نشي کولی دغسې به انسان د خود بد تمیز به نه کولو الله تعالی تاسو له ما عقل درکړی دی تاسو چې دا عقل نه استعمالوي د دې عقل نه کار نه اخلئ چې د خپل نفس اصلاح کوي واستعینوا او تاسو چې د خپل ځان اصلاح کوئ الله تعالی د هغې دپاره دوه نسخې ښیي یو د صبر نسخه او یو د موز نسخه الله تعالی وایي د الله تعالی احکامات چې تاسو ادا کوئ خامخا تاسو ته په هغې باندې چې کوم تکلیف راځي مشقت په برداشت کوئ په هغې باندې به صبر کوئ او دغه رنګې تاسو به د موز اقامت کوئ د موز په ذریعې سره به تاسو الله تعالی ته ځان هغه نږدې کوئ نو دوه نسخې د اصلاح دپاره هغه ذکر کوي واستعینوا تاسو طلب وکئ د امداد بالصبر په صبر سره والصلات او په موز سره د موز او د صبر په ذریعه سره د الله تعالی نه چې کوم امداد هغه وغواړئ عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنه یو پیر په سفر باندې روانو خادم ورسره او په لاره ورته چا اطلاع ورکړه چې دغسې زیه دی وفات شو نو هغه ټایم کې د سورلۍ نه کوز شو ځکه حضرات صحابه کرام چې په سفر تلل نو اودس کې به تلل په لاره وی کیدای شي چې ته د اوبه نه وي نو د سورلۍ نه کوز شو او 2 رکعاته مونځ یې وکړو صلات حاجت او بیا چې کوم نو انا لله و انا الیه راجعون وي او بیا خپل خادم ته وی چې مونږ هغه کار وکړو چې د کم کار الله تعالی مونږ ته حکم کړی دی ما باندې حادثه رااله زیه مې وفات شو دا یو لویه سانحه ده الله تعالی وایي چې کله تاسو باندې داسې حالات راشي حادثه راشي تکلیف پریشانی راشي نو تاسو چې کوم د صبر نه کار واخلئ او متوجه شئ یو 2 رکعاته صلات حاجات وکئ نو ما هغه کار وکړه چې د کوم الله تعالی مونږ ته حکم کړی دی نو ځکه الله تعالی وایي چې واستعینوا بالصبر والصلاه تاسو امداد طلب کوئ په صبر او په موز سره وانها لکبیره او یقینا دا موز دا ډیر ګران دی دا موز چې دی دا ډیر ګران دی الا علی الخاشعين مگر نه د ګران په خاشعين باندې د کوم خلکو په زړه کې چې خشیت وي یره وي په هغې باندې ګران هغه نه دی اوس موز ګران دی واقع چې ګران دی سهار چې تاسو وګورئ نو په دې جومات کې صف یا یو نیم صف خلک وي او د جمعې پر ورځ چې کوم دی نو پکې دننه نه راځي بهر هم یو صف نه وي نو د دې نه دا معلومیږي چې لکه خلکو یعنی عبادت ته نیت نه دی کړی بس هغه خانه پوری کوي اوس هر سړی چې کوم دی نو هغه خپل نفسي خواهشات برابروي دا خوب دام یو نفسي خواهش دی دی خو د الله د طرف نه اعلان وشي مؤذن اذان وکړي چې موږ ته راځئ کامیابۍ ته راځئ او موږ دغه ټایم کې په ډډه باندې وړو چې ورېږه چې دا خوب برابر کړو نو نفسي خواهش هر یو انسان برابروي د الله تعالی احکامات هغه پېمال کوي نو دا موز دا ګران دی خو دا هغه چاته آسان دی چې کوم خلک د الله نه یریږي او سبا له به د قیامت پر ورځ باندې د الله په دربار کې مخامخ کیږي الله ته د مخامخ کېدو نه یریږي او د الله تعالی د دیدار او د لقاء هغه شوق وي هغه خلکو ته دا موز آسان دی یا دا موز دا یو بنیادی رکن دی هر عبادت چې واخلي هغه چاته آسان دی چې د کوم خلکو په زړه کې د الله تعالی خوف او یره ده او دغه رنګې د الله تعالی د دیدار هغه شوق په زړه کې پروت دی او الله تعالی ته د مخامخ کېدو نه په زړه کې یره ده هغه ته د الله تعالی احکامات ادا کول آسان وي او که دغه کیفیت او دغه څیزونه نه وي د یو انسان په زړه کې نو بیا د الله تعالی هر حکم به په هغه باندې بوج وي او هغه ته به ګران وي نو د حکم د الله تعالی د حکم د ادا کولو هغه نسخه الله تعالی دې کې بیانوي وانها لکبیره او یقینا دا موز دا ډیر ګران دی الا علی الخاشعين مگر نه د ګران په خاشعين باندې چې کوم خلک د الله نه یریږي الذين دا خاشعين هغه کسان دي یظنون چې دای عقیده لري انهم ملاقو ربهم چې یقینا دای ملاویدون کې د خپل رب سره د دای دا عقیده چې موږ به د عبادت په ذریعه سره خپل رب ته نږدې شو د الله ملاقات په نصیب شي سبا له الله تعالی ته مخامخ کیو د قیامت پر ورځ باندې
الله تعالی به مانه تپوس کوي چې او زما بنده ته مال سره وړي ستا دپاره خو ما پوره کائنات دا نظام تابع ګرځولی او د ټولو څیزونو ټولو څیزونو د پایدا اخسته دا کائنات مې ستا دپاره پیدا کړی او ته مې د خپل ځان دپاره پیدا کړی وي او زما بنده تا مله دنیا نه سره وړي انو چې کوم انسان په زړه کې خوف او خشیت الله وي نو هغه د الله تعالی هر حکم چې دن تسلیمولو ته تیار وي او په شوق او په محبت باندې ادا کوي او د کوم خلکو په زړونو کې چې خشیت الله نه وي انو هغه که د موس ټایم پې راځي که د رمضان پې راځي که د حج موسم پې راځي که داسې نور د الله تعالی حکم متوجه کېږي د حرام او د حلالو تمیز هغې نه چې کوم نن هغه یعنی هغه ته د هغې توفیق نه میلاویږي انو یریدونکې د الله تعالی نه هغه انسان دی چې د الله تعالی عبادت په داسې انداز سره کوي ګویا چې د الله ویني الله یراک مولاک حیث نهاک یعنی د الله تعالی عبادت داسې کوي او د الله تعالی نه یریږي چې د کوم ځای نه الله تعالی منع کړی دی هغه ځای ته د قدم نه اوچتوي نو فرمایي الذین دا خاشعین هغه کسان دي یظنون چې دی عقیده لري د دا کې ځوان په معنی د یقین دی چې دی یقین لري انهم ملاقو ربهم چې یقینا دی ملاویدونکي د خپل رب سره وانهم الیه راجعون او یقینا دی د الله تعالی طرف ته واپس کیدونکي دي بیا ورته وکړي دي اتأمرون الناس بالبر آیا تاسو حکم کوئی خلق ته په نیکۍ باندې وتنسون انفسکم او ایروی خپل ځانونه وانتم تتلون الکتاب او حال دا چې تاسو لولئ کتاب لره افلا تعقلون آیا تاسو د عقل نه کار نه اخلئ واستعینوا او تاسو امداد طلب کوي بالصبر په صبر سره والصلاة او په مز سره وانها لکبیرة او یقینا دا مز دا ډیر ګران دی الا علی الخاشعین مگر نه د ګران په خاشعین باندې چې کوم خلق د الله نه یریږي الذین دا خاشعین هغه خلق دي یظنون چې دی عقیده لري انهم ملاقو ربهم چې یقینا دی به ملاویږي خپل رب سره وانهم او یقینا دی چې دی الیه راجعون دی الله تعالی طرف ته واپس کیدونکي دي